چې کله دویم اسمان ته خیزي جبرائیل علیه السلام دروازه ورته خلاصه کړه، بیا هغه ملکه پر دروازه ولاړه ده، پوښتنه ځینې کوي چې دا څوک دی؟ دی په جواب کې ورته وایي چې دا خاتم النبیین دی. هغه ملکه ورته وایي چې د ده بلنه الله تعالی کړې ده، الله تعالی دی و خپل ملاقات ته غوښتی دی. جبرائیل وایي او دا هغه کس دی چې نن یې الله تعالی ملاقات کوي. نو محمد رسول الله ته د دویم اسمان اجازه وسوله. دویم اسمان ته چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وختی، هلته بیا د ده د استقبال دپاره انبیاء کرام ولاړ دي. په انبیاء کرامو کې کوم نبی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کوي؟ هغه انبیاء کرام یو یحیی علیه السلام دی، او دویم نبی چې دی د محمد رسول الله و ملاقات ته ولاړ دی هغه حضرت عیسی علیه السلام دی. جبرائیل ورته فرمایي چې دا هم هغه انبیاء کرام دي، دوی ته سلام وکړه. محمد رسول الله سلام ورته کوي، هغه جواب ورکوي. بیا دا کسان ورښیي چې دا یو یحیی علیه السلام دی او بل عیسی علیه السلام دی. دا سلسله روانه ده. محمد رسول الله په دویم اسمان کې داسې څه ولیدل چې هغه یې تر اوسه پورې نه ولیدل. بیا جبرائیل علیه السلام له ځان سره ملګری کو، دریم اسمان ته وختی. د دریم اسمان دروازې ورته خلاصې شوې. بیا ملکه پوښتنه کوي چې څوک دی؟ ملګری دی څوک دی؟ وایي دا خاتم النبیین دی. ملکه ورته وایي چې دا هغه کس دی چې الله تعالی و خپل ملاقات ته راغوښتی دی. جبرائیل ورته وایي او هغه کس دی. نو هغه ملکه هم مرحبا ورته وایي. جبرائیل محمد رسول الله چې کله دریم اسمان ته وختی، بیا الله تعالی غټ اعزاز ورکوي. نور انبیاء کرام د ده په ملاقات کې ولاړ دي. حضرت هارون علیه السلام ولاړ دی، هغه د محمد رسول الله و ملاقات محمد رسول الله سلام ورچی دی جواب ورکوي. لدی ورسته دا سلسله روانه. جبرائیل علیه السلام محمد رسول الله و څلرم اسمان ته وخیژوي. څلرم اسمان ته چې کله وختی، هلته بیا یوسف علیه السلام د محمد رسول الله ملاقات ته ولاړ دی. محمد رسول الله ورته فرمایي چې الله تعالی چې په انسانیت کې ډېر شایست ورکړی دی، هغه شایست خو الله تعالی و تا ته درکړی دی. له هغه سره یې ملاقات وکړو. تر هغه ملاقات وروسته بیا و پنځم اسمان ته خیزي. په پنځم اسمان کې هم بیا نور انبیاء کرام ولاړ دي د محمد رسول الله و ملاقات. ګوره څومره غټ اعزاز الله تعالی ورکو. یو اعزاز خدا دی چې 1,40,000 انبیاء ارواح ټول انبیاء کرام را شوسو په بیت المقدس کې د لمونځ ورکو 2 رکعاته. امام الانبیاء ځینې جوړ سو. بیا په دې سفر کې پر هر ځای باندې انبیاء کرام ورته درولي د استقبال کوي.